औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द 10th क्लास फिज़िक्स के नन लेसन नंबर 17 दे और टॉपिक जमंग सर दे इकोस्टिक्स और द पेज 43 और 44 43-44 नंबर सफ़ा बानी acoustics, the study of waves, sounds and vibrations. पदे के द द्रे खबरें शामिल ली पर डिफिनेशन के चे waves, sounds and vibrations. acoustics چې دا یو ګریک ورډ دی او دا ډیرایو شوی دی د اکوسټیکوس نه. دا زموږ څه ګریک ورډ دی او دا ډیرایو شوی دی د اکوسټیکوس نه. چې مینینګ یې hearing, اوریدل یا د اوریدو متعلق. نو په دې کې صرف د هیرینګ والا خبره ده، خو وروسته پر اکوسټکس کې بیا نور دغه د وایبریشنز خبره هم موږ کوو. به د دې پکې ځان له برانچ دی په اکوسټکس کې. اکوسټک زموږ سره ډېر وسیع برانچ دی د فزیکس چې ځان نه د دې اکوسټکس ډېر شی برانچونه دي. په لیټن کې د دې دپاره سونیک ورډ چې دی نو دا سینونیم دی د اکوسټکس ته یا اکوسټیکوس ته. د دې سیملر ورډ چې کوم په لیټن کې استعمالیږي نو هغه سونیک دی. د دواړو مینینګ سره هیرینګ یا د هیرینګ سره ریلیټډ آف هیرینګ. مختلف برانچونه که تاسو معمولی غونته کې ډیفینیشن یا معمولی غونته کې بحث پر یو باندې موږ وکړو نو تاسو ته پته ولګي چې اکوسټکس زموږ سره یو ډېر وسیع برانچ دی د فزیکس لپاره. یو پکې زموږ سره ایرو اکوسټک دی. ایرو اکوسټکس چې د ایر مومنٹ په وجه باندې کم ساوند پیدا کیږي. هوا چې کله ډیره په تیزۍ سره حرکت کوي نو د هغې د وجې ساوند پیدا کیږي. نو د دغې سټډي کول دا په ایرو اکوسټکس کې کیږي. مثال په طور د ایرکرافت نه د ایرکرافت پاسېدو په ټیم باندې چې د هغې نه کم ساوند پیدا کیږي هغه ایر لا ډېر زیات تیز موشن ورکوي د هغه انجن د دغه په وجه باندې نو د هغې سره نایس یعنې شور پیدا کیږي. د دغې سټډي کول او بیا داسې طریقې کول چې دغه کم نایس چې پیدا کیږي دا کم سے کم شي نو دغه په اکوسټک پروټیکشن کې بیا به موږ وایو او دا برانچ چې کوم دی نو دا زموږ سره ایرو اکوسټک دی. دغه شان بل برانچ زموږ سره آرکیټیکچرل اکوسټکس. آرکیټیکچرل اکوسټکس ته بلډینګ اکوسټکس هم وایي.
یعنی د بلډینګ په داسې طریقه باندې چې انجینران جوړ کړي چې په هغې کې بیا د ساوند بیډ افیکټ نه وي بلکې یو ښه اثر په هغې کې کېږي. لکه مثال په طور یو غټ هال جوړول دي، اډیټوریم هال جوړول دي، نو چې په هغې کې کم کسان ناست دي نو چې هغو اواز چې کوم دی نو هغه ښه کلیر اوري. داسې ډیر زیات ایکو که د هر نه سیوا پکې پیدا کیږي نو هغه هم بیا په سامعینو باندې خراب اثرات پرې باسي، او که بالکل ډیډ حالي ایکو او ریوربریشن پکې نه وي نو هغه هم بیا ښه تاثر د هغې نه وي. نو په داسې یو بیلنس طریقه باندې دغه حال جوړول پکار وي. نو د هغې انجینران چې کوي هغه د دې اکوسټکس پروټیکشن والا خیال ساتي پکې چې یو ښه طریقه باندې ساوند چې دی هغه پیدا شي. دغه شان بل برانچ الکترو اکوسټک دی. په الکترونکس کې ډیر آلات داسې دي چې هغه د ساوند ریکارډ کولو او د هغې دوباره بیرته پلی کولو لپاره استعمالیږي. لکه عام طور زموږ څه په موبایل کې څومره آډیوز موجود دي یا موږ ریکارډ کوو آډیو، نو د دې ټولو منیپولیشن کول او د دغې مختلف قسمه افیکټس هغې ته ورکول، تاسو په موبایل کې داسې اپلیکیشن به وي چې هغه باندې تاسو ساوندز چې دی مختلف افیکټس هغې له ورکولی شئ، د هغې پیچ کمول، زیاتول او دغه شان پیړ اواز پیدا کول، نری اواز پیدا کول. نو دغه ټول زموږ څه په الکترو اکوسټکس کې شامل دي. بل زموږ څه انوایرمنټل اکوسټک دی، کم کې چې نایس زموږ سره پیدا کیږي او مختلف دغه زموږ سره نایس پیدا کوي. انوایرمنټل اکوسټکس کې به مونږه د هغه نایس سټډي کوو کم چې د انډسټریز د وجې پیدا کیږي، یا د ریلوے د وجې پیدا کیږي، یا د ایرکرافت د وجې پیدا کیږي. مختلف انجنونه چې کله چلیږي نو د هغې سره ډیر زیات نایس پیدا کیږي، شور پیدا کیږي. نو د دغه شور کمول چې هغه زمونږ په انوایرمنټ باندې په خلکو باندې کم اثرات پرې باسي نو چې هغه کم سي کم شي. د دغه دپاره مختلف قسمه آلات جوړول، نو دا زموږ څه په انوایرمنټل اکوسټکس کې شامل دی. په دې ګاډو کې سایلنسر چې کم لګېدلی، د سایلنسر کار سره کم انجن چې شور پیدا کوي نو هغه شور د دغه سایلنسر په وجه باندې کم سی کم شي، نو د ګاډي هغه غرار او شور چې کم دی هغه مونږه ډیر کم سی کم اورو. دغه شان بل زموږ سره پکې میوزیکل اکوسټک دی. په میوزیکل اکوسټکس کې به مونږه کمپیوټر انالیسس اف میوزیک، مختلف قسمه ټونز په میوزیکل انسټرومنټس چې کوم دي د هغې نه پیدا کیږي، نو د دغې انالیسس کول، دغه سټډي کول، دا به مونږ په میوزیکل اکوسټکس کې کوو. دې نه علاوه سایکو اکوسټکس هم زموږ سره یو برانچ دی. په سایکو اکوسټکس کې زیاده تر دا د ډاکټرز دپاره ډیر اهم دی چې مختلف سپیچز، مختلف میوزکس دا سایکولوژیکلی څه افیکټس پیدا کوي. ځینې سپیچز او ځینې میوزک چې کوم دی هغه ایموشنز
پیدا کوي او دغه شان ځینې چې کوم دي نو هغه ایموشنز کموي. نو د دې قسم سټډي چې دا د ساوند دا به موږ په سایکو ایکوسټکس کې کوو. دې نه علاوه زموږ سره انډر واټر acoustics. Underwater acoustics کې په اوبو کې د ساوند رفتار او دغه شان د هغې بیا موږ یو اپلیکیشن سونر چې موږ وایو SON Sound Navigation and Ranging چې د ساوند ویوز په ذریعه باندې مونږه د یو شپ انډر واټر سبمرین دی او د هغې فاصله مونږه معلومو نو د هغې دپاره الټراسانیک ویوز چې کوم دي هغه استعمالیږي. نو دغه زموږ سره په انډر واټر ایکوسټکس کې دا برانچ شامل دی. 8 number vibrations and dynamics. Vibrations and dynamics دا زمونږ سره هغه برانچ دی په کوم کې چې مونږه د ارتکویک کوم وایبریشنز چې پیدا کیږي مخکې نه تاسو یو لیسن کې ویلو چې ارتکویک په دوران کې دوه قسمه ویوز زموږ سره پیدا کیږي. یو ته پی ویوز وي او بل ته اس ویوز وي. پی ویوز چې کوم دی دا زموږ سره کمپریشنل ویوز دي او اس ویوز چې دي نو دا زموږ سره شیر ویوز دي. نو د دې سټډي کول چې دی هغه هم موږ په وایبریشنز اینڈ ډاینامیکس والا برانچ چې د ایکوسټک کوم دی په دې کې به کوو او دا هم په اصل کې د ایکوسټک یو برانچ دی. څه دی بایو acoustics. د انیملز دپاره د هغوی ساوند اوریدل او دغه شان بعضې انیملز چې دي نو هغه یو خاص قسمه ساوند پیدا کوي او هغه مخکې لاړ شي څه شیز نه دیوال یا بل څه نه راټکراو شي بیرته واپس راشي او دغه انیمل هغه واوري نو د هغې نه ورته پته لګي کوم ته چې ایکو لوکیشن مونږ وایو. لکه بیټس چې کوم دي چمګادر نو هغه الټرا ساوند ویوز پیدا کوي الټراسانیک او هغه مخکې لاړ شي د کوم ابسټیکل سره چې ټکراو شي د هغې نه واپس راشي نو ده ته دغه د رینج اندازه لګي. دغه شان الیفنټس چې دي هغه په انفرا سانیک ساوندز په ذریعه باندې خپل میسج چې دی نو هغه ډېر لرې بل الیفنټ ته رسولی شي. نو دا مختلف برانچز مونږ وویل تاسو ته به اندازه شوي چې ایکوسټک زموږ سره یو ډېر وسیع برانچ دی د فزیکس چې په خپله دا ایکوسټک بیا په ډېرو برانچونو کې تقسیم شوی دی. په آرکیټیکچرل ایکوسټکس کې د شیپ اف روم چې کوم دی هغه به په داسې انداز باندې جوړول پکاري چې په هغې کې ساوند چې دی هغه په صحیح طریقې سره خلک اوریدی شي. درې قسمه پرابلمز زموږ سره
په یو حال کې یو غټ اډیټوریم حال دی په هغې کې کیدی شي چې یو ته ایکو وایي دویم زموږ سه ریوربریشن دی او دریم دی فوکسی ډبل اس آی ان جی دی فوکسینګ دا درې خبرې د دې خیال په بلډینګ کمره حال وغیره جوړولو کې پکاري د دې خیال ساتل پکاري ایکو مخکې مونږه ټاپک لیسن کې ویلو چې ایکو زموږ سره هغه ریفلیکشن دی د ساوند کم چې د اشاریه 1 سیکنډ نه زیات ټیم واخلي یا اشاریه 1 سیکنډ یا د اشاریه 1 سیکنډ نه زیات ټیم اخلي ټایم ګریټر دین آر ایکول ټو 0.1 سیکنډ نو دې قسمه ریفلیکشن ته بیا ایکو وایي او دغه ساوند مونږه بالکل کلیرلی جدا اوریدی شو بیا دا خبره هم مونږ کړې وه چې 0.1 سیکنډ ولې مونږ وایو نو د هغې وجه دا ده چې زمونږ غوږ چې دی هغه کې چې کله سنسیشن د ساوند د وجې پیدا شي نو د 0.1 سیکنډ پورې دغه سنسیشن په غوږ کې موجودي د 0.1 سیکنډ نه پس دغه سنسیشن ختم شي او نوې سنسیشن کوم ساوند چې دې ته رارسي نو هغه پکې بیا سنسیشن پیدا کوي نو که 0.1 سیکنډ یا د 0.1 سیکنډ نه زیات ټیم کې د आवाज راورسېدو نو هغه بالکل مونږه ډسټنګویش کولی شو دا مخکې ساوند اوریجنل چې کوم ساوند و د هغې سره یې ډسټنګویش کولی شو فرق پکې کولی شو د بلډینګ په کنسټرکشن کې چې ایکو دې زموږ سره کم سې کمی نو په کار بیا دا ده چې مونږه د دې لینث ویډ چې کم دی دا لیس دین 17 میټر وساتو 17 میټر نه کم لمبایي چوړایي چې مونږ وساتو نو بیا به پکې ایکو نه پیدا کیږي مطلب ټیم چې هغه کم اخلي هغه به د 0.1 سیکنډ نه کم ټیم کې ریفلیکشن ټیمي نو په دغه کې به ایکو بالکل واضحه بیرته مونږ ته نه هیر کیږي نه اورېدی کیږي 17 میټر مونږ څنګه وایو 17 میټر په دې وجه وایو چې اس زمونږ سره برابر دی د وی ضرب ټي بټه 2 مونږ د ډسټنس د ریفلیکشن لپاره چې کوم ډسټنس مونږ معلوموو به نو هغه زموږ سره وی انټو ټي ډیوایډ بای 2 مثال په طور دلته یو تن لګیا دی او دلته دیوال دی دا زموږ سره وال دا تن چې کومې خبرې کوي دا ساوند ویوز داسې ځي د دغه دیوال سره ټکراویږي بیرته واپس راتمبیږي د ته رارسي نو که دا فاصله زموږ سره 17 میټري نو دا به ټیم د تلو راتلو د ویوز ټیم چې دی هغه به اشاریه 1 سیکنډ دی اشاریه 1 سیکنډ نو اشاریه 1 سیکنډ چې په دې کې ټیم ولګېدو نو دغه ساوند به د کوم ریفلیکټډ ساوند چې دی دا تن به بالکل کلیر اوري مطلب دا مخکینی ساوند په سره به ډسټنګویش کولی شي د هغې دواړو په منځ کې به فرق کولی شي اوریجنل ساوند او دا ریفلیکټډ ساوند په دې دواړو کې به دا بالکل کلیرلی فرق کولی شي مونږ خبره دا کوله چې 17 میټر څنګه مونږ وایو نو که د ساوند ویلاسټي یا سپیډ دا 330 او ټایم چې کوم دی هغه 0.1 او ډیوایډ بای 2 دا واخلو اشاریه 330 سره ضرب کوي نو دا اشاریه 1 په وجه به دا 0 ختم شي 33 به پاتې شي 33 په 2 باندې ډیوایډ کوي نو که چېرې دا 34 وي جو 17 دونې 34 تقریبا 17
میټر. یا که دا مونږه سپیډ چې کوم دی 340 واخلو، 340 چې په 20 ډیګري سی باندې زمونږ سره سپیډ چې دی نو هغه 340 دی. نو 340 ضرب اشاریه 1 نو صفر چې دی د دې اشاریې په وجه ختم شو، 34 پاتې شو. 34 په 2 تقسیم کړئ نو 17 شو. نو 17 میټر فاصله که د دیوال مخامخ دیوال او زمونږ په منځ کې 17 میټر فاصله نو دا ساوند چې کوم دی دا به په تلو راتلو کې اشاریه 1 سیکنډ ټایم اخلي. نو چې اشاریه 1 سیکنډ ټایم یې واغستو او دغه ساوند مونږ ته راورسېدو نو دغه به ایکو مونږ اورو. ایکو مطلب کلیر به دغه مخکینی ساوند او د دې په منځ کې به مونږ فرق کولی شو. نو دا ایکو که په یو حال کې ډیره زیاته نو بیا سامعین چې کوم دي کوم خلک چې ناست دي خبرې اوري نو هغو ته په اورېدو کې تکلیف وي. نو پکار دا ده چې مونږ د 17 میټر نه لمبایي چې کومه ده هغه کمه وساتو. دویم خبره زمونږ سره که فرض کا د 17 میټر نه مونږ ته غټ حال جوړول دي او دغه لمبایي مونږ نشو کمولی نو بیا په دې کې مختلف طریقې داسې استعمالیږي چې د دې د ایکو چې کومه ده دا مونږ ختم کړی شو. که ختم نه نو چې بالکل کم سے کم ته راشي چې هغه به مونږ په ایکوسټیک پروټیکشن کې دا خبره کوو. بل ریوربریشن دا یو مسله جوړیږي. ریوربریشن چې د ملټیپل ریفلیکشن اف ساوند دی، د یو دیوال نه ساوند ریفلیکټ کیږي د بل سره، د بل نه بل سره او دغه شان مختلف یو طرف بل طرف ته. نو ریوربریشن چې کوم دی مونږ دا ویلو چې دا په والیوم کې یا په ټون کې انکریز کوي. دا چې کله د 0.1 سیکنډ نه په کم ټایم کې आवाज بیرته ریفلیکټ شي نو هغه ریوربریشن پیدا کوي. ریوربریشن هم که د حد نه زیاتی نو دغه هم زموږ سره پرابلم جوړوي. کم سامعین چې دي نو په هغو باندې خراب اثر پرې باسي، هغوی صفا اواز نه اوري. خو څه نه څه ریوربریشن چې دی نو دا به په یو حال کې یو کمره کې دا به لازما موجودي، هغې سره اواز چې دی هغه بیا ښه معلومیږي خو چې په یو خاص بیلنس حد باندې. بل فوکسینګ، بعضې کمرې داسې چې په هغې کې اواز یو خاص ځای ته فوکس کیږي. دا په کم قسم کمرو کې که چېرې مونږ یوه کمره دا مخامخ دیوال چې کوم دی نو دا داسې کروډ دیوال جوړ کړو نو دلته چې یو تن په سټیج باندې خبرې کوي نو د ده دا ساوند ویوز چې داسې مخکې لاړه د دغه دیوال چې هغه د کنکیو میرر په شان باندې کار ورکوي نو دا ساوند ویوز چې دي دا یو ځای ته فوکس کی مطلب کنورج کوي. دغه ویوز کنورج کوي څنګه چې لایټ رڼا ته تاسو کنکیو میرر ونیسئ نو هغه یو پوینټ ته هغه لایټ کنورج کوي نو دغه شان ساوند ویوز ته که داسې دیوالي چې هغه کروډي نو هغه د ساوند ویوز یو پوینټ ته کنورج کوي، فوکس کوي. نو په دې ځای باندې که یو تن ناست دی په دې حال کې نو هغه به ډېر زیات تیز اواز اوري چې هغه په غوږونو باندې د هغه په ذهن باندې به یو خراب اثر پیدا کوي. نو که داسې کروډ دیوالونه په یو حال کې تاسو جوړ کړي نو د هغې په وجه به په بعضې مقاماتو باندې اواز فوکس کیږي چې د هغې د وجې به په هغه ځای موجود کسان چې دي هغه به تکلیف محسوسوي د دغه ساوند نه. اوس زموږ سره بل ټاپک دی acoustic protection. acoustic protection زموږ سره څه شی دی ډیفاین کول دي.
the application of soft and porous materials to protect individuals against undesirable sounds and noises. چې د نایس او د undesirable sound نه مونږه انډیویډول څنګه پروټیکټ کولی شو. نو د دغه دپاره مختلفې طریقې انجینیرز استعمالوي. لکه یو بلډینګ کنسټرکشن دی، په دې کې که مونږه ایکو ختمول غواړو، کمول غواړو، نو پکار ده چې د دې دا کم لینث چې دی دا مونږه لیس دین 17 میټر وساتو. نو چې د 17 میټر نه کمی نو بیا به ایکو هغومره زیاته نه وي، معمولي غونته کې اثرات به د هغه وي. دویم مونږه ریوربریشن خبره وکړه چې بار بار د ساوند د یو دیوال نه بل ته، بل نه بل ته ریفلیکټ کېده، ملټیپل ریفلیکشنز. نو د هغې دپاره که مونږه دې دیوالونو ته پردې ولګو، کرټینز چې کوم دي دا مونږه استعمال کو. نو د کرټین سافت میټیریل دا خاصیت دی چې هغه ساوند ابزارب کوي. دغه شان دی ته نو کم سافت میټیریل چې مونږه د دیوالونو سایډ ته استعمال کو نو دا به زمونږ سره دغه ساوند ملټیپل ریفلیکشن چې دی هغه به ختم کی، تقریبا کم سے کم بشي، منیمایز بشي. نو دغه یو طریقه پروټیکشن دپاره مونږ استعمالولی شو. دغه شان د فوکسینګ والا خبره چې کومه مونږ وکړه، د فوکسینګ د څه د وجې کیږي چې کله په دیوالونو کې داسې کروډ سرفیس موجودي، نو مونږ به کروډ سرفیسز چې کوم دي ایوایډ کروډ سرفیسز په هالز، اډیټوریم هال یا نور هالونه، کمرې غټې، په هغې کې به داسې کروډ سرفیسز یا دیوالونه دا به نه جوړو، ځکه چې دا کم ساوند دی خوا ځي، ساوند ویوز هغه بیا دا یو پوینټ ته فوکس کوي. نو د هغې سره په دغه ځای کې لاوډ ساوند اورېدل کېږي او دغلته چې څوک ناست دي نو په هغه باندې یو بیډ افیکټ پیدا کېږي. دغه شان چې تاسو ته دا پته وي چې سرفیسز که چېرې دا زموږ سره پیرابولیک سرفیس وي، نو پیرابولیک سرفیس چې کوم دی دا څه چل کوي؟ فوکسینګ کوي. आवाज फोकस कोई. खो कदा जेग्ड सरफेसेस दी, जेग्ड दासी दंदानेदार या खुरदरा सरफेस दे. نو دا ساوند ویوز چې په دې باندې پریوزي نو دا یې ډسپرس کوي، مختلف سایډونو ته خوري. نو که کوم ځای کې ضرورت وي د ډسپرس کولو نو بیا ورته دغه شان سرفیس پکار دی. فلیټ سرفیس چې کوم دی بالکل هموار، نو دا ریفلیکټ کوي. ساوند ویوز چې دي د هغې ریفلیکشن زیات کیږي، ابزارپشن کم کیږي، ریفلیکشن زیات کیږي. او دې نه علاوه پورس چې په هغې کې سوراخونه وي نو په دغه کې ابزارپشن زیات کیږي. چې دا پورس وي نو دا ابزارپشن زیات کوي، ابزارب کوي. نو کوم ځای کې چې ضرورت دی چې ساوند چې کوم دی نو دا د ابزارب شي، نو پکار دی چې په هغه دیوال کې داسې سوري سوري هغه مونږ پرېښودي چې د دغه په وجه باندې دا ساوند ابزارب شي. یا ورته مونږ پردې ولګو یا بل داسې سافت میټیریل مونږ ولګو، نو د دغه سره به ساوند چې کوم دی هغه به ابزارب کیږي، نایس به نه پیدا کیږي. کوم ځای کې چې زموږ ضرورت دی چې اواز د ریفلیکټ شي نو هلته مونږ فلیټ سرفیسز جوړو. لکه کوم سټیج چې په یو حال کې جوړ دی نو د هغې سټیج شاته یو سایډ بل سایډ ته دغه ځای چې کوم دی نو دا فلیټ سرفیسز پکار دي چې د دغه ځای نه اواز ریفلیکټ کیږي او مخکې
کم خلک ناست دی چې هغو طرف ته ځي. خو بیا کم خلک چې ناست دی نو په هغه ځای کې اواز د دیوالونو نه بیرته ریفلیکټ کېدل دا بیا سامعین ته خلکو ته کوم چې خبرې اوري سپیچ اوري هغو ته تکلیف رسوي نو هلته اواز ابزارب کول پکار دي. نو یا پورس والز داسې پکار دي یا په دې کې ډېرې کړکۍ روشندان وغیره لګول پکار دي دروازې پکې زیاتې لګول پکار دي چې ساوند کم دی نو هغه ابزارب کېږي بیرته ریفلیکټ کېږي نه. یا دې ته پردې لګول نه دغه سره هم دغه کېدی شي ابزارب کېدی شي او ځینې ځای کې جیګډ دندانېدار یا کوردره غونته کې سطح چې دغه اواز ډسپرس کوي نو کوم ځای کې د دغه ضرورت وي نو بیا دغه موږ استعمالولی شو. نایس پلوشن چې د 85 greater than 85 decibel intensity level sound intensity level SIL چې دا کله زموږ سره د 85 ډیسیبل نه زیاتی او د ډیر ټیم دپاره دا یو انډیویجول دی هغه دا ساوند بار بار اوري نو د هغه په هیرینګ د اورېدو کم صلاحیت چې دی په هغې باندې خراب اثرات چې دي دا پرېوځي. خاص کر په فیکټریانو کې چې هلته غټ غټ مشینان لګېدلي او د هغې کم نایس پیدا کیږي نو په دغه کې چې کم کسان انډیویجولز کار کوي د هغوی په هیرینګ باندې ډېر خراب اثرات پرېوځي. نو د دغه دپاره دوی ته هیډفونز لګول پکاري خاص قسمه اپریټس دغه چې هغه غوږونو ته ولګوي او دغه نایس چې دی نو دا کم سې کم دا اوري. یا په ایرپورټ کې چې کم کسان کار کوي نو د هغوی دپاره هم دغه هیډفونز هغوی لګولي چې په غوږونو باندې د دې خراب اثرات چې دي هغه کم سې کم شي. دغه شان په ایکوسټیک پروټیکشن کې کم بلډینګز چې جوړیږي نو په هغې کې د ارتکویک دپاره خاص طریقې استعمالیږي چې کم وایبریشنز پیدا کیږي نو چې هغه وایبریشنز کم سې کم شي. د ارتکویک په دوران کې چې کوم وایبریشنز پیدا کیږي تاسو مخکې یو لیسن کې ویلو چې ارتکویک چې دی نو دا زموږ سره دوه قسمه ویوز دي چې یو ته پی ویوز وي او بل ته اس ویوز وي. پی کمپریشنل ویوز او اس شیر ویوز. نو د دغه ویوز اثرات چې کوم دي هغه کم سې کم کول چې بلډینګ ته زیات نقصان ونه رسوي. د نن دپاره دومره پوره ده. تاسو زمونږ هره ویډیو چې ده نو هغه لایک کوئ او چینل چې دی پښتو ټیوټر نو دا لازما سبسکرایب کړئ او یو پیرا ویډیو چې ده نو دا په نیټ باندې تاسو یوټیوب چینل باندې لازما چلوئ چې د هغې سره ویوز په دغه باندې راشي. نو ما ته اندازه ولګي چې کسانو دا ویډیو وکته نو بیا زه بله ویډیو چې کومه د هغه ریکارډ کوم چې یوه لا نه کتی شوي نو بیا زه بله ویډیو چې د هغه نه ریکارډ کوم نو تاسو ویډیو لازما په نیټ باندې یو پیر چلوئ چې په هغې باندې ویوز راشي او ما ته اندازه ولګي چې دا تاسو وکته. تینکس.